خو ظلم را سره شوی دی ځکه هلک یې رانه دغه رڼا غرمه باندې دا خو سالکه غیر نه دی ښار دی او هلک یې رانه دغه کړی بیا هلته مړ کړی دی او حلال کړی دی بیا په ډرم کې اچولی بیا په نادره بایپاس باندې لړه کړی دی د دې دواړو د یو جینۍ سره تعلق و دا شاکر د شکیل هلک د خپلې مخې نه اخوا کولو دپاره دا اقدام اوچت کړی چې دی په دغه جینۍ باندې راغوښتی دی او خپل کور کې وجلی دی بس هغې به ما باندې راوغوښتل وایي که تا دا راونه وغوښتل نو زه به ستا 3 واړه ورونه ولم دا ما چاله کړي خپل پښتو نن کړي او مجبوري وجنان چې بس دا پښتو ترګل کور سړی ټینګ کې خامخا پی مړ کې بار سړی غیر سړی ته کور شونس بس دی وجنا مړ کړی د شاکر د قتل په کیس کې د دې سره به خبرې کوو چې دا ټوله واقعه د په خپلو سترګو لیدلې ده او د دې د شاکر سره څومره تعلق و کله نه تعلق و او مرګ ته خبره څنګه ورسېده بس د دې سره زما 2 مشر نه تعلق و زه خور کړتلی وم بس هلته یې ما له موبایل هم راکړی لمبل هم پکې د شاکر د بس زه چې کور ته رالم ما نه د کور خلک نه خبر چې دی لکه دې سره موبایل دی بس هغه د شکیل د کور زما ملګرې وه هغوی کره به زه ناسته وم دوی به موږ کره راتلو هغوی موږ به هغوی کره تللو نو زما دا موبایل چې کوم و د هغوی سره پروت و هغې لور سره و نو دې شکیل چې دی خبر شو چې لکه دا دې سره خبرې کوي بس هغې به ما باندې راوغوښتل وایي که تا دا راونه وغوښتل نو زه به ستا 3 واړه ورونه ولم بس هغې د یېرې ما دا راوغوښتل او زه خبره نه وم چې دا به دا مړ کوي بس هغې چې څنګه راوستلو 3 ورځې یې ویشتل هغې نه پس بیا ما هېڅ هم نه دي کتلې بیا زه هسپتال ته بولي وم ده ته ما وویل بس من کور کې څوک نشته ته راشه دا داسې نه خبر چې دا د خپل کور دی بس دوی کره زه ما راوغوښتل ده له ښه سپری یې مو کړله ښه دغه مو کړو دا ښکته ناست و نو ویل دا دې سره ما وتل مې دا مې بچیان دی بس هغه چې څنګه بار وتل بس څنګه ایسته بېرته راننوتلو ایسته 3 ورځې ویشتل بیا زه بس خو ښځې سره ملګري کوم خپلې خوا کرې بوتلم بیا چې زه رالم هغې نه پس د ډرام کې مې اچولی حلال کړی م د لاس اخپې م تکټ کړی شکیل دا ټول هر څه ولې وکړ بس پته نه لګي ته مې خوښه داسې ویل د سره ما خبرې نه کولې خو اخر هم بس مې ویلې مالې خلک را باندې خبرېږي د کورې سره مې ورسره کولې خبر بیا به دې ورسره خبرې کولې بیا څه خبرې کولې تا سره څه تعلق را سره ساته که واده به در سره کوم بس دا خبرې کولې تختون به یې داسې بس تختون به د ښځه به مې را سره ښځې بیا هم دا خبرې کول تا بار بار وایې چې رونه رانه مړه کړو دا بدماش و څه و تا د کیسه لیدلي د ما تر 15 مړۍ مخکې مو یاد کړو هغه په موبایل کې به ما ته ښودل وایي ګوره وایي ته چې زه نه شم کولی خو زه کولی شم مړي ما دا 15 کړي ستا ورونه به مړه کړم بس دا لکه چې ویشتو بس ما ته پته ولګېده زه په یېره کې وم چې لکه زما ورونه به هم دا ولي اوس چې پولیس نیوې دې نه مخکې ستا چېرته ډکې راغلي و چې دې کیس نه خو به څوک خبر شي یا به ما پولیس ونیسي ما ډېر ویلې ځان سره به بس ویلې څه به دې بس دغه سوچ به مې کول چې پولیس به خامخا خبرېږي دا مني چې لکه ستا د لاسه مړ شوی دی که نه او ته دا د پولیس ته هم رالې رونه دې هم شته خوریانې دې هم شته خاندان دې هم شته دا ټول ذموار څوک دي ګناه د چا ده دې ټولو کې د شکیل شکیل ګناه ده که فرض کو شکیل په کې منځ کې نه و راغلی نو ستا د شاکر دا تعلق به کم زیاته ده بس دا خو بیا هغه ښه پته هغه ویلې چې کېږي به زه به مور در ولېږم بس هغه دا خبره کړې وه د شکیل پکې دا کار وکړو لکه د شاکر تا ته ویلي زه به تا سره واده کوم دقه خبرې وکړل دا موبایل چې تا سره دا دونه موده و دی هلک تاله درکړی و شاکر دا موبایل تا سره چېرته کور کې چا لیدلی و نه دا بس دغه ملګري سره به مې خبرې به دې سره څه ټایم کې کولې بس نه به مې کولې ډېر بچه زړه مې تنګ شو هغوی کره به مې وختم دې ټول هر څه کې ستا غلطي کومه یوه ده بس غلطي مې دا چې موبایل مې راوړی دی د شاکر د قتل په الزام کې چې کوم سړی هغه سره به خبرې کوو چې دا ټوله واقعه څنګه وشوه او د دا مړی څنګه وکړو دا لاش بیا دلته څنګه وغورځو او دا مړی ولې وکړو جی داسې اچانک مې کیسه شوې دی پیش جی دا ما اچانک کړي خپل پښتو نن کړي او مجبوري وجنان جی کړي ووایې که نه چې پوره خبره وکړې چې څه آیا پښتون وایي جی ووایې که نه آیا د ښځې دغه وربل الزام د چا د ښځې الزام وپې ما سره مونږ خبرې وکړې ای وایي چې دا مونږ ګاونډیانو او ګاونډیانو او دې هلک سره زما تعلق و او وایي مطلب ما باندې در وغوښتو او د مړ کړو نو دا تا څنګه مړ کړو دا ستا له غوسه پسې راغلې وه کله نه دې ورسره دا غوسه راغلې وه دا پوره خبره وکړه نو جی بس دا پښتو ترګل کور سړی ټینګ کې خامخا پی مړ کې بار سړی غیر سړی ته کور شونس بس دی وجنا مړ کړی دا تا څنګه اچانک پې ته رالې که پهله نه تا ته پته وه راغله جی اچانک راغله
بیا د څنګه دې مړ کو بیا مجي وشته تماچس او خو تماچې دا خو حلال شوی مو کنه دا څنګه خبره جی الر شوی هم دی وای کنه بیا څه وکړ حلال کړی دی چې بیا ولا وشته بیا حلال کړی بیا دې څه وکړ بیا ما دران کې واچول بیا مليار کې ورسولې د چې څه ټایم تا مړ کو نو دوه سره ستاګه نه پهله تاسو خبره اتره سو شو نه هیڅ خبره ما نه ده شوې اچانک مو وشته دا چې کوم د جینې ده کنه دا ستاسو د چې د دې د غیرت په نوم باندې تا دا سړی قتل کو چې دا بس ګوانډي مدیر ستدار مدي ګوانډیان دی او ما په خپلو کې دا جینې وای چې را دې په ما باندې راغوخته او داسې نه جی دا څه الزام دی کله چې دې تا مړ کو خبره دې وسره کړې ده کنه بس ډایرکټ کوم لاس نو تا معلومات په لونه کړ چې واقعي د سره تعلق دی مو کسه نو دوه کنه چې کور کې بل چوکونه کا رانو کتونکو د شاکر چې کوم ډرم کې د نادرن بایپاس نه لاش ملو شو د حواله سره به د اس ایچ او تانا خزانه صدام خان سره خبرې کو چې د ته لاش کله ملو شو شناخت څنګه شو او مرزمانو ته د څنګه ورسېدل جی موږ دا 23/3/2024 باندې په نادرن بایپاس تقریبا په کم شپږ بجې موږ ته یو لاش ملو شو چې په ډرم کې بند شو هغه موږ ریکور کو هغه سره یو موبایل پروتو چې کې 2 سیمونو هغه باندې ادا رور موږ سره خبرې وشوي هغه ټایم باندې نو پته باندې زموږ هغه سره شناخت شو هغه سو کو د کم هغه شاکر نومو او دا دیر کالونه دی او جی بیا هغه نه پس تفتیش تفتیش کې مونږه تفتیش شروع کو ادا په موبایل باندې کار وکړو د سره یو دریم موبایل چې هغه کې ځان لده یو سیمه غشتو هغه باندې مونږ چې کار وکړو سی ډي ار باندې مونږ ته یو سړی دی کې وروته چې هغه سره ډیر زیات کنټیکس شوی دی دا غنوم دی شکیل او هغه سره بل یو جنې وا چې دا غم ملګری وو دی شاکر هم ملګری وا په دې په سی ډي ار باندې مونږ کار وکړو نو دغه شاکر الک دا شکیل ولدی پردل خان کم د هنګو دی هغه او ادي الک دا شاکر چې کم دی ادي دوانو دی یو جنې سره تعلق دا شاکر دی شکیل الک د خپل مخ نه اخوا کولو د پاره د اقدام چت کړو چې دی په دغه جنې باندې راغوخته دی او خپل کور کې وجلو تاسو ملزم څنګه گرفتار کو سړی جنې دی ته ورسېده څنګه گرفتاری څنګه شوه مونږ ټیکنیکل موبایل باندې دی کارو کو چې د چا سره رابطې دي کې مونږ ډیر کسان روچت کل په سی ډي ارز باندې کار وکړ دی کې مونږ ته یو سیم ملو شو نمبر ملو شو چې هغه 2 نمبر وي او دوانه ادي مقتول په نامه وي یو دلته دی وټپګه کې یو کس یو سکول خو مونږ ته دا اندازه نه کیده چې دا د چا دی صرف دی شکیل با او دی جنې په دی باندې رابطه کوله خو دی کې مونږ ته یو نمبر داسې ملو شو کم چې دی شکیل یو پر رابطه وسره شوی و مونږ په هغه یو رابطه باندې دا کیس ټریس کو دا شکیل هم پکې روچت کو او دیم چې انټروګیټ کو نو دا وکوه ومنله شکیل بیا سوې چې خپل تفتیش کې سوې چې دا مطلب څنګه ما مړ کو ولې مې مړ کو ډرم کې مې څنګه واچولو شکیل مونږ لا سرسری انټروګیشن کې دا بیان راکو چې دی په دې جنې باندې دا کم چې شکیل سره دا شاکر سره غب شپ نو دی په دغه جنې باندې دا الکم ګرمو دا شکیل هم په ګرمو هغه د خپل مخ نه اخوا کېدو د پاره په دې جنې باندې دی کور ته راغوښتو چې راځه خیر دې به تاسو سره بهر نشي ملاوي دی یا خپل کور ته نشي راغوښتي نو دلته زمون کور ته راغواړه او خپل کور ته چې راغوښتي نو غینه پس بیا درې ډزه وشته دي او درې ډزه وشتونه پس چې دنه سانه وته نو بیا حلال کړی دي او هغه نه پس دی بیا ډرم کې چولې دی یوازې خپل اسونه ولا تړلې دي لاندې را کوس کړي دي ګاډي کې شاته د لارې لارو په مدد باندې غي ته دا ویلي دي چې دي کې کمبلي دي او دا سخرانه کروړم او دا ما وینځلې دي دا سره دي ګاډي کې واچو الته نه ګاډي کې را چولې دي او دلته نادرن بایپاس سره ورزولې دا نادرن بایپاس باندې چې کله ډرم ملو شو کنه د دې هغه ټایم کې دا ډرم بندو ک پولیس ته څنګه اطلاع ملو شو چې دې کې لاش ده دا ډرم په موقع باندې بندو پټو کې پروتو خو الته مقامی خلک چې کوم زمیدار دي نو اغي کتلې چې دلته خو یو ډرم پروت دی چې اغي ته سر کولو کړی دی نو د کې سکمبلې پرتی وي او د دې سړی لاسونه پکې ښکارېدل نو اغي پولیس ته اطلاع وکړه چې دلته یو ډرم پروت دی او د کې یو لاش پروت دی نو موږ فوري بیا ریسپانس وکړو دغه دا شکیل چې کوم ملزم تاسو نیولې دي د څه هیستوري د کار سکی د پهله نه واده شته یا نشته ایج سامره دي د سلور ودونه کړی دي شکیل دا د هنګو سیدونکو دي سلور ودونه د کړی دوه طلاق کړی دي او دوه خزي وسره اوسېږي د باندې هنګو کې ډېری پرچی شوی دي منشیات فروش سابقه کریمینل دي
دلته د تقریبا اته 9 میاشتو شو چې دلته رحمګونه راغلي پېښور کې رهایش پذیر دي خو دلته دی دا شو کوي چې زه پراپرټۍ کار کوم خو اوس هم د کې هغه دغه شته چې دی اوس هم د منشیاتو کار کوي د دې کوم ښځې دي هغه د سره هم په دې یو کور کې دي اوس هم څو ښځې ورسره دي او څونه بچي دي د 2 بچي دي یو الک دی یو جنیر دی کشر خزینه مشر خزینه د اولاد نشته ځکه دا دویم واده کړی دی او دوه خزې وسروم دی یو کور کې کرے کور کې اوسېږي او ورکوټ شانتي فلیټ دی د وټ پګه کې الته پاتې کیږي تاسو د اس ایچ او خبره مورې د شاکر چې کوم مقتول دی دغه پلار سره مون خبره کړې وي هغه تاسو اورې د جنې او د ملزم خبره تاسو اورې دی جنې د خبرو کې د ټول یو انټرېسټینګ خبره دا و چې دا وی ک فرض کو ما دا موبایل دی الک نه نوې اغشته مونږ او تاسو روزانه چې په دلارو ګرځو نو ک کالج ته سوق جنې زی نو پلار ول خلک کوشش کوي داسې معاشره کې ډیر خلک داسې شته چې هغه ول موبایل هم ور کوي سو کوشش کوي چې ول نمبر هم ور کوي نو دا ملزمه چې کم نن د قتل په الزام کې دلته په تاڼه کې موجوده ده د ډیر عزتدار کورنۍ نه دا خدا چې نن تاڼه کې دلته موجوده ده دا یو خبره کوي چې د دې ټول ارس ګناګار وي زی مزموار زی مخوي که زمانه یو غلطي شوی نه وي چې ما د الک نه دا موبایل نه وغشته د الک سره ما په موبایل باندې تعلق نه ساتلې نو نن بدا پات کړو کې نه نو دغه سي زموږ د ټولو مور پلار خويندرونو داسې مواري جوړیږي چې کم داغي خوريانې چرته مدرسې ته زی سکول ته زی کالج ته زی په معاشره کې بلا شي دغه سي درندېش تا چې ای ول نمبر ورکول کوشش کوي نو په خپل بچو باندې لګ دومره نظر ساتل کول پکاري ای په یول پکار وی چې ير متچان نمبر نه دی غشتل پکار دی چرته راځي پاغي باندې نظر ساتل پکار دی د دې ټولو بیان تاسو ورېدو د اس ایچ او سه بیان هم تاسو ورېدو الله دی او کی چې تفتیش پورا سر ته ورسی او چې سو ګناګاری ایت سزا ملو شي او الله دې مونږ ته لګ دا هدایت وکي چې مونږ په خپل بچو باندې په خويندرونو باندې نظر وساتو